السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام و سلامت کیږي رحمت د خدای په ټول امت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې ورسیږي. اما بعد، زه د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د طرفه څخه هغه چې ما په خوب لیدلی دي او زه د پریشانی چې هغه د مبارک په د ټول امت د لاسه پریشان او چې نن څه ومه چې ما د خوب ته نه پرېږدي چې زما امت ته دا پیغام ورسوي. امت مې ټوله په حال باندې د غرقېدو دي، د خرابېدو دي او امت ټوله به په دې په ګناه باندې اخته دي. تقوا نشته، پرهیز نشته. زه و ټولو مشرانو ته که علما دي، که طالبان دي، که مجاهدین دي، هر څوک چې دي و ټول امت که سپین ږیري دي، که تور ږیري دي، که نر و ښځه ده، ټولو ته د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په لحاظ باندې تاسې تقوا وکړئ، پرهیز وکړئ چې نن څومه ورځ د بعد خوب ته نه پرېږدي. محمد ته دا پیغام ورسوي. الله ناراضه دي، د الله رسول ناراضه دي. ای محمد د محمد رسول الله مه کوئ. امتحانونه را روان دي، ابتلاوې دي، موږ وینو چې زما عمر د ظاهرشاه د وخت څخه زه دا امتحانونه وینم را روان دي در ننه سنې پورې. دا د امتحانونه دي وینو چې د مجاهدینو او د علماو، د طالبانو او د نور او د ټولو امتحانونه وینم او د امتحانو سره مخامخ یو. او دا ابتلا دا د ټولو ویني، دا امتحان ټولو ویني، که د ټوپکي په نامه وو، که د هر چا په نامه وو، که د حکومت په نامه وو، دا ټولو پر باندې امتحان راغلی. نو زه مشرانو ته دا وایم که په کابل کې ناست دي، که په کندهار کې دي، که په نورو ولایتونو کې دي، که پر قدرتو دي، په ولایت هر ځای چې دي، په اوضو کې دي، د تقوا څخه کار واخلي، تقوا وکړي، پرهیز وکړي، شخصي خواهشات لاس مه ورچوئ، شخصي خواهشات څخه لاس واخلي. او بل بحران هم تېر شو، امتحان و، دا بحران هم تېر شو، امتحان دی. نو د نورو خلکو څخه تاسې ګیله مه کوئ. کفر نړۍ ټوله زموږ دښمنان دي، زموږ و دین ته، زموږ و حیات و حدیث ته او مذهب ته دښمنان دي. نو تاسې ټوله فکر وکړئ، هر چیرې چې یاست، که په کابل کې یاست، که په ولایتونو کې یاست، هر چیرې چې ناست یاست، ټوله مشران ګرد راته معلوم دي، خصوصا ملا برادر اخوند ته زه دا پیغام رسوم او نورو ولایتونو ته، والیانو ته، ټولو ته، وزیرانو ته چې تاسې د تقوا څخه کار واخلئ، تقوا وکړئ، شخصي خواهشاتو څخه استفاده مه کوئ. او د ابزو امیرانو ته ټولو ته دا پیغام پرېږدم چې دغه نجسه، بېدینه، بې ایمانه خلک د دانو سره مه ملګري کوئ، په څپو کې مه پرېږدئ. زموږ څپونه ټوله په دې پر خرابېدو د حال باندې روان دي. زموږ اکثره کارونه خلک چې کوي هغه د تقوا څخه کار نه اخلي، بې تقوایي شروع ده. نه الله مسکین دی، نه الله بخیل دی، نه الله زموږ دښمن دی. هغه ټولو په دې زموږ په حال باندې خبر دی، ویني چې یو امتحان د یوه څه اخلي، د بله څه اخلي، د بله څه اخلي، یو څوک هم نه دی پرېږدي. په خپله امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند سره جهاد څه وکړه، هغه ظالمان ورا معلوم دي چې دته سره څه وکړه. ولې داسې کوئ؟ د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر څه هلته مه روا ده. نن شلمه ورځ زه خوب نشم کولی د محمد رسول الله علیه وسلم د لاسه چې ما نه پرېږدي. زما امت ته ولې دا خبره نه رسي؟ امت ما ته تنخوا راکوي، ما ته څه شي راکوي، ما ته پیسې راکوي، نه د چا خواهشاتو احتیاج لرم، نه د چا خواهشات مې په کار دي، نه څوک ته ضرورت لرم. ټول مشران را معلوم دي، هر ځای چې دي، هر ځای هر څوک چې دي ګرده پېژنم. د ګردو سره د شناخت لرو، د ګردو سره رابطه لرو. داسې رابطه ته نه لرم چې زه ورشم دوی ته وزارۍ وکړم چې تاسې ما څه قدرت راکړي. ای مشرانو، د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ مه کوئ په دې، په والله قسم په خدای دې چې دا به تر باندې راشي. تر دې